د لاهور قلندر مالک سمین رانا ویلي دي چې لاهور قلندر ټیم ورانولو ډیرو خلکو کوشش کړی دی چې د لاهور قلندر ټیم وران کی اور دې کې د نور لوبډلو مشران هم دي لکه پی اس ال فرانچایز کې چې نور څومره لوبډلې دي دغه لوبډلې مشران چې کوم دي د هغې مالکان هغه هم کوشش کړی چې لاهور قلندر ټیم نه کلاړیان والي او د لاهور قلندر ټیم کمزوره کی د راشد خان پلاره پورې وي د ټیمانو مالکان چې کوم دی رابطه کړې چې راشد خان لاهور قلندر سره د لوبه نه کوي او زموږ ټیم لدی راشي دا د لاهور قلندر ټیم مالک سمین رانا ډیر غټ انکشافات کړي دي ډیر غټ دعوی کړي دي مکمل تفصیلی سره په دې ویډیو کې شریکوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ یو څور ورځې مخکې د لاهور قلندر مالک چې کوم دی سمین رانا هغه یو انټرویو ورکوله کریک ویک یو چینل دی یو اخبار دی یو رساله ده او یو چینل هم دی چې هغې له انټرویو ورکوله په دغه انټرویو کې هغه دغه انکشافات کړي دي چې وایي فرانچایزز چې څومره هم دي هغې موږ سره چې څومره هم لکه لاهور قلندر فرانچایز چې کوم دی لاهور قلندر ټیم چې کوم دی دې کې حارث رؤف شاهین افریدي فخر زمان راشد خان وایي دی د لاهور قلندر نه جدا کولو ډېر زیات کوششونه شوي دي لکه فخر زمان حارث رؤف شاهین افریدي راشد خان دا کلاړیان د لاهور قلندر نه جدا کېدو ډېر زیات کوششونه شوي دي چې په هغې کې صحافیان هم انوالو دي په هغې کې د پی اس ال د نورو ټیمانو مالکان هم انوالو دي چې دوی دا کلاړیان ځان ته راواړی مختلف آفرې د دوی کورونو پورې هم خبرې تللي دي سمین رانا ویلي دي چې فرانچایزز چې کوم دي لکه نور اسلام آباد یونایټډ مالک شو د کویټه مالک شو د پېښور زلمي مالک شو دوی وایي زمونږ د ټیم ماتولو مکمل کوشش کړی دی دوی مکمل زور لګولی چې زموږ ټیم مات کی دومره پورې دی زور لګولی چې د راشد خان د لاهور قلندر نه جدا کېدو دپاره د راشد خان والدینو سره هم رابطه شوې ده د راشد خان پلار ته هم ویلی شوي دي چې راشد خان د لاهور قلندر ټیم نه وایي منې که او چې موږ یې خپل ځان ته راواړو چې لاهور قلندر سره راشد خان خپله رشته ختمه کی لاهور قلندر نه راشد خان خپل ځان ریلیز کی لاهور قلندر سره راشد خان ورانه کی یا خپل ځان په سمه ریلیز کی چې موږ یې واخلو وایي دا د راشد خان والدینو پورې خلکو اپروچ کړی ده چې راشد خان د لاهور قلندر نه جدا کی خو د کمال خبره دا چې په دې پی اس ال کې راشد خان د لاهور قلندر حصہ نه وه خو بیا هم دا پی اس ال لاهور قلندر وګټلو چې د راشد خان په ځای هغه د بنګلادیش رشاد حسین ایشتلی چې هغه د راشد خان کمې لاهور قلندر ته ور نه کړو او په هر میچ کې ښه بالنګ کړی دی لاهور قلندر دپاره د بنګلادیش سپینر بالر رشاد حسین نو دغه رنګ دا انکشافات د لاهور قلندر مالک سمین رانا باقاعده په لایو انټرویو کې کړي دي او دا چلی هم دا کیسونه کیږي دا کیسونه کیږي د فرانچایز مالکان چې کوم وي که نه دوی خامخا یو بل له چیلنج ورکوي لکه اوس یو ستا ټیم دی ته د ما ویډیو ګورې ته تاله مخاطب یم جي ته هر څوک او د ما ویډیو ګورې ستا یو ټیم دی او زما هم ټیم دی په پی اس ال کې نو تا سره چې کوم کلاړیان دي ښه کلاړیان دي زه به کوشش کوم چې تا نه ځان ته راواړم ما سره چې کوم ښه کلاړیان دي ته به کوشش کوې چې خپل ځان ته واړې ته به پهله ما سره کښېنې ما سره میټینګ وکړې لکه دا کلاړي ما د راکړه زه به تاله دا کلاړي درکړم نو که چېرې خبره په خبرو سمه شوه نو صحیح ده که چېرې خبره په خبرو سمه نه شوه نو بیا به زه کوشش کوم چې ستا کلاړیانو له پرسنلي کانټیکټ وکړم چې هلکه دنه واوړه او زما ټیم ته راوړه زه به تاله ایک کټګرۍ کې به دې ور واچوم پیسې به در کوم فلاني ځای کې به درله کور جوړ کړم پلاټ به در کړم ګاډی به در کړم خو زموږ ټیم داسې مختلف آفرې ورله کېږي چې د پیسو آفر د مختلف آفرې کلاړیانو له کېږي خیر دا کېږي دا صرف په پی اس ال کې نه د دنیا په هر لیګ کې کېږي نو داسې دغه خبره نه ده خو دا انکشافات چې کوم دی سمین رانا کړي دي چې د لاهور قلندر مالک نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام